چې کوم غټ خلک دي هغوی د اکثر دپاره داسې کوي چې په جلوسونو کې په جلسو کې یا مثلا داسې ځایونه چې هغه کې د دوی اشتهار کیږي هغوی په باندې مشهوریږي خلک په باندې د هغوی سره جوړیږي هغوی همیشه لپاره د وحدت او د اتفاق چې هغوی وهي خو چې کله د هغوی خپل پلیټفارم بیا وګورئ خپله د سوشل میډیا اکاونټونه د هغوی وګورئ نو هغوی په باندې د فرقواریت او داسې د انتشار او د خلکو په منځ کې د تفرقې د راوستلو پوسټونه کوي موږ او تاسو له پکار دا چې کومه نظریه زما استاد په هغې کې الله رب العزت زه او ته ځان ته مخامخ کړو د هغې نه پس چې کوم دی د هغې ته شیر کړو که هغه سړی په جلوسونو کې کوي که په جلسو کې کوي که خپل خصوصي ملګرو لی کوي او که دا شانتې په خپل د سوشل میډیا په پلیټفارم باندې کوي زه یې مایل هم کړی دی په یو مدرسه کې د ډېرو ډلو سره به زما اختلافات وي خو زه په سوشل میډیا باندې د هغې هېڅ قسم تشهیر نه کوم نه د هغوی په خبرو باندې رد کوم ځکه چې اول ما ته پته ده چې د ځینو خبرو په سوشل میډیا هېڅ فایده نشته دی صرف خپل اشتهار به کېږي نو صرف خپل اشتهار باندې سړی څه کوي موږ به ټول خاورو له وردرومو ځینو خبرو د وجې نه د خلکو ټایم ضایع شي زموږ د وجې نه ځینې خلک په ګناه کې مبتلا شي الله رب عزت به زموږ نه تپوس کوي هغه له به موږ جواب ورکوو په دې وجه باندې په خپل ریل لایف کې په خپل انفرادي زندګۍ کې په هغې کې چې کوم دی موږ د اتفاق او د وحدت درس همیشه دپاره هر سړي له ورکوو او دا شانتې د سوشل میډیا په دې پلیټفارم باندې هم